نو چې کله نیکمل انسان ځمکه کې کېښودی شي دا ځمکه ورته وایي نن په ته زما سلوک ویني. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلو وایي فیتسع له مد بصره دا ځمکه دته دومره کولو شي څومره چې د ده نظر لګي، څومره چې د ده نظر لګي دا ځمکه ورته کولاو شي. ویفتح له باب الی الجنه او د جنت طرف نه دته یوه دروازه کولاو شي او د بلې نه آواز وکړی شي فیفرشو له من الجنه دته د جنت بستره خوره کوي والبسوه من الجنه دته د جنت جامې واغوندوئ. دی په سپین کفن کې راغلی دی، دی بربن راغلی دی، دی د لټۍ په کپړه کې راغلی دی. د جنت کپړې ورله زر زر فرشتو ته وی راوړئ، دته د جنت کپړې واغوستې شي، دته د جنت طلایي غوره کړی شي، دته د جنت بړستن او بستره راوړی شي او د جنت د طرف نه دته یو کړکۍ کولاو شي چې په هغې کې د جنت د خوشبویانې دته راسي. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. الله دې داسې مرګ راکړي چې ځمکه هم جاړي او اسمان هم جاړي. خو چې کله بدعمله انسان په قبر کې کېښودی شي حدیث مبارک کې راځي الله دې دې حالت نه فنا راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی دا ځمکه دې انسان ته وایي زما په شا چې څومره مخلوق ګرځېدو په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښوې، زما ډېر زیات ته بدې شوې. ولې؟ ځکه چې کله دا انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، دا ځمکه ورته څه کوي؟ خیرې کوي. د سحر د مانځه ټیم وي دی اوده پروت وي دا ځمکه ورته خیرې کوي بېلمازه پاسه زما نه چېرته بل خوا لاړ شه. هر ګناه چې ته په ځمکه کوي دا ځمکه څه کوي؟ خیرې کوي. ځمکې ته ګناه تکلیف ورکوي، یاد وساتئ. ګورئ نو کله چې دا بدعمله انسان په قبر کې کېښودی شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا ځمکه ورته وایي چې په تمامو مخلوقاتو کې زما ته بدې شوې، نن زما غېږې له رالې ته ګوره چې زه ستا سره څه سلوک کوم. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وایي په ده باندې دا ځمکه راجوخته شي او د ده دا پختۍ دا چجې په یو بل کې ننوځي. د دې حدیث راوي هغه ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي وی مونږ نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته د هغې نقشه هم جوړه کړه. وی چې کله په ده باندې دا قبر راتنګ شي ته د دا چجې په یو بل کې ننوځي وی نبي علیه السلام خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړي چې د دا چجې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه زما دا ګوتې چې دي داسې دا ځمکه ومږي او د برې نه اواز وشي فیفرشو له من النار ویلبسو له من النار ویفتح له بابا من النار. حدیث مبارک کې راځي د برې نه اسمان نه اواز وکړی شي دته د جنت بستره د جهنم بستره ورته خوره کوي، دته د اور بستره خوره کوي، دته لاندې اور خور کوي، د باندې اور ور واچوئ، دته د جهنم د طرف نه یوه دروازه کولاو که چې د جهنم دا بدبوی او لوګي په د باندې راسي. الله دې فنا راکړي د دې حالت نه. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په ده باندې اویا ماران اویا اجدهاګانې الله تبارک وتعالی مسلط کړي، اویا اجدهاګانې الله تبارک وتعالی په ده باندې مسلط کړي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی هغه څنګه اجدها ده، هغه څنګه مار دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی هغه اجدها کو د هغې نه یوه هم دنیا ته سر راښکاره کړي او دنیا کې پوکې وکړي وی تر قیامت تر ورځې پورې به په دنیا باندې شینکې بوټې رونه خیچي. د هغې دومره ناکاره زخر دی. هغه د دنیا ماران نه دي، هغه د آخرت ماران دي. او یا ماران په الله مسلط کی داسې خامار داسې مار کو هغه دنیا کې یو پوکې ووهو دنیا به وچه وګرځي، په دنیا به زنده سر پاتې نشي. دا په الله مسلط کی او دې در هغې پورې ده ته ټونګې ورکوي دی چیچي چې تر څو پورې قیامت نه دی قایم شي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل انما القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا قبر چې دی که نه تاسو ته چې د خاورو دا کم ډیرکې ښکاري دا د خاورو یو څلی مه ګڼئ،
دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده او یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده. خو ورته ګورو داسې که نه چې دا د خاورو یو سلی دی، خو دا د خاورو سلی نه دی، دا دننه یا جنت دی او یا جهنم دی. نو غرض مې دا کو چې دنیا کې ژوند تېروي نو د الله د یرې ژوند تېروه، د الله نه